السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په مستون کې په حافظ حمدالله صاحب باندې دماکه شوې ده. دغه دماکې مونږ په شدید الفاظو سره مذمت هم کوو او د حکومت وخت نه د خپل ادارو نه چې د مطالبه کوو چې زر تر زره دي زمونږ د علماء کرامو چې کوم قاتلان دي کوم حملور دي چې دا زر تر زره گرفتار کړي شي. اوسه پورې زمونږ د علماء کرامو د یو قاتل هیڅ قسم ته پته ونه لګېده او نن چې د دینه مخکې که تاسو ته معلومه وي نو ګورئ په باجوړ کې حمله وشوله، 80 کسان د جمعیت الاسلام شهیدان کړل. نو ظالمانو تاسو ته په دې باندې ملاویږي څه شي؟ خو اوس چې د حافظ حمدالله صاحب هغه ځای جلسې له نتلو زمون خو د ذهن له بیا نور هم راځي. خو بار کیپ نن چې په مستون کې په حافظ حمدالله صاحب باندې کومه دماکه شوې ده، هسې تاسو په ایمان ووایئ د دې شکل ته وګورئ. تاسو د قرآن وی څومره نوراني چې خره څومره ښکلی پټکې په ده باندې مړ د ګل ګزار به سوکو کي. داسې ظالمان خلک، داسې بېدینه او داسې غیر مسلمه خلک چې دې ته به هم هغې جهاد وی، رزیل خلک، داسې پلیت او دله دوس خلک او بزدل او بیکاره خلک چې دی نو هغه دې ته به جهاد وی. مړه تاسو دې ته جهاد وی چې تاسو راځئ د نبي علیه السلام په وارث باندې چې دی نو کله دماکه کوئ، کله پې ټارګېټ کیلینګ کوئ، کله شهیدان کوئ. ها افسوس، صد افسوس تاسو په دغه باندې شپوی شولې چې تاسو راځئ بل څوک لاره درنه خطا شوې ده. اوس مو جمعیت الاسلام د سترګو سغې شوې دي چې درته پته لګي چې مقبولیت یې را روان دی، عوام ورسره ودرېدل. اوس چې دی نو مدارس خو اسیم دي، علما کرام اسیم دي چې اوس سره عوام هم ودرېدل. نو اوس تاسو داسې کوشش شروع کړه چې دا د سر مشران تېنه داسې تېنه دا یو څه لعنت شه در باندې چې دا څوک دماکې کوئ په تاسو باندې توف لعنت شه. پوه شولې؟ تر کومې پورې به چې دی تاسو دا علما کرام شهیدان کوئ؟ شرم درله پکار دی او ډېر د افسوس مقام دی. پوه شولې ملګرو؟ د خبرو خو چې دی نو موږ نه بیخي چلیر شي داسې ټیم کې. خو راځئ یو شعر دی د حافظ حمدالله صاحب چې لګېدلی دی، دغه د مفتی کفایت الله صاحب یو شعر هم پې لګولی دی، دا در سره لږ واورئ قربان. हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है, हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसते हैं, कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती हैं, और मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं, जब भी आले चमन को जरूरत पड़ी खून हमने दिया गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये आले चमन कि चमन हमारा तुम्हारा नहीं. افسوس، صد افسوس. شاهین جمعیت حافظ حمدالله صاحب هم چې دی زخمی دی او په هسپتال کې دی، دهشتګردو پې باندې چې دی حمله کړې ده. نو ټول ملګرو ته چې دی سوال کوو، منت کوو چې خصوصي دعاګانو کې خو در سره یاد ساتئ او بالکل چې دی مونږ زړه نه ښکته دی نه پورته کوو. انشاءالله الرحمن که زمونږ دا سرونه هم پکې ځي د دغې حق ملګرتیا به کوو. زمونږ حوصلې په دې باندې نه ماتېږي چې ته دې راځه په باجوړ کې دی په ورکرز کنونشن ورځه دماکه کوه، ته دې راځه په حافظ حمدالله صاحب باندې دماکه کوه، ته دې راځه په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې دې حمله وکړه، ته دې راځه په نورو غټو غټو علما کرامو باندې چې دی نو حملې کوه. ته څه وایې چې په دې سره به زمونږ د حوصلې ختمې شي، مونږ به د جمعیت نه په شا شو؟ هېڅ کله هم داسې نه شي کېدی. انشاءالله الرحمن تر مرګه پورې تر اخري ساه پورې به دغه علما کرامو لمنې مې رانیولې وي. دا زمونږ مشران وو، زمونږ مشران به وي او زمونږ مشران هم دا دي، بل سړی مونږ نه شو مشر کولی. همدغه د نبي علیه السلام وارثه چې کوم دي دا زمونږ مشران دي. انشاءالله الرحمن تر کومې پورې چې په تن بدن کې ساوي انشاءالله الرحمن د جمعیت الاسلام او د علماء دیوبند دا دفاع دا نظریه به زمونږ نظریه وي. ملګرو حافظ حمدالله صاحب در سره مه هېروئ، په خپلو دعاګانو کې در سره یاد ساتئ. د لوی الله په امان.